یو حافظ په قیامت کې چې کوم دی د لسو کسانو دپاره چې کوم دی د جنت ویزا د جنت ټکټ چې کوم دی اوکې کولی شي. نو یو حافظ قرآن چې کوم دی د خپل قوم دپاره نه خپل د فیملی دپاره خپل چې کوم دی د تمام معاشرې دپاره چې کوم دی یو نمونه ګرځېدلی شي که دی په دې حفظ باندې عمل وکړي د حفظ سره چې کوم دی بیا علم وکړي. د 42 طلبه کرام د دې مدرسې نه فارغ شو. دا بچي چې کوم دی 4 کالو کې 15 کالو کې دوی محنت کړی دې ته راورسېده. ډېر زیات موږ ستاسو ممنون او مشکور یو چې تاسو په دومره مصروفه ټایم کې چې کوم دی موږ ته دا وخت راکړه. الله پاک دې ستاسو په عمر کې چې کوم دی برکت وغورځوي. نور دې الله پاک تاسو له چې کوم دی عزت دوباله راکړي. دا زمونږ مدرسه ده، مدرسه باب رحمت مسجد کالونی. الحمدلله د الله پاک نه په دې وخت باندې ډېر زیات چې کوم دی شکرګزار یو چې په دومره فتنو په دور کې الله رب العزت زمونږ دا کوم ملګري چې دي مفتي امجد صاحب، قاري شفیع صاحب او مولانا قاري شوکت علي نعماني صاحب، الله رب العزت دوی له یو داسې استعداد ورکړی دی چې موږ په ډېر کم ټایم کې الحمدلله په دې محله کې چې کوم دی څومره محنت الله پاک چې کوم دی زموږ د لاسو نه وکړو. او نن چې کوم دی ظاهره خبره ده تاسو دا ماشومان نه په دې کې د ترجمې والم شته دی، په دې کې د حفظ والم شته دی، په دې کې ناظري والم شته دی. او صرف خپل د محلې والا نه ویو بلکې الحمدلله د دونکاشۍ نه بره چې کوم دی د بګیاړ نه بره د کرو نه ورته د مارامي نه د دې الوش نه نیمکني نه موږ له چې کوم دی دا طلبه راځي. دا وجه څه ده چې الحمدلله دلته چې کوم قاریان دي موږ سره ډېر زیات محنت کوي. زه به خاص کر چې کوم دی خپل د ملګري ویم که زه د دوی صفت چې کوم دی ونه کړم نو دا د دوی سره چې کوم دی لکه خیانت دی د دوی په محنت کې. او صفت چې د چا مخامخ کوي ښه خبره هم نه ده، خو زموږ حضرت شیخ مولانا محمد ادریس صاحب وایي چې چا کې د هغه صفت چې کوم دی تکبر او لوی نه پیدا کوي نو بالفرض که د هغه صفت چې کوم دی مخامخ کولی شي. لکه مفتي امجد صاحب دی، زه به دا ویم قاري شوکت صاحب دی او قاري شفیع صاحب دی. که زه موجود یم که نه یم الحمدلله زموږ د مدرسې ترتیب چې کوم دی رواني چلیږي، ډېر زیات ټایم موږ له راکوي. او تر دې چې خپل چې کوم دی د کور مصروفیات تاسو ته نن سبا پته ده سړی خپل یو بچی سنبالول 2 بچي سنبالول هغه د سړی نه چې کوم دی څومره ټایم اخلي. خو د سبق سره سره دوی د وړو انتهایی بهترین طریقې سره چې کوم دی تربیت دی. د هغه تربیت د وجې دا واړه چې کوم دی ماشاءالله دې حد ته راورسېده نن چې کوم دی تاسو د هغوی دغه وضع قطعي نه چې ماشاءالله په محله باندې هم په دې علاقه باندې هم یو اثر دی. او بیا چې خاص کر زمونږ استاد محترم زینت المحدثین شیخ المشایخ مولانا محمد ادریس صاحب راغی، دا چمن دا باغچه دا هغوی ولیدو نو یقینا هغوی چې په کوم الفاظو کې چې کوم دی ماته دعا وکړه او بیا یې ووي چې بس هر څنګه وخت به تاسو باندې راځي قرباني به کوئ قرباني به کوئ قوم ته به چې کوم دی داسې بچي تیاروئ او دا ستاسو کار دی موږ تاسو ته پګړې وهلي او خپل ذمواري به پرېږدئ. نو الحمدلله زموږ ډېره زیاته حوصله افزایي په هغې سره وشوه. نو زه ستاسو انتهایي ممنون مشکور یم چې تاسو موږ ته ټایم راکړو او د دې ګلونو چې کوم دی حوصله افزایي وکړه. دا بچي چې کوم دی 4 کالو کې 15 کالو کې دوی محنت کړی دې ته راورسېده. زه به پکې دا ویم مشران چې پکې نصیب الله صاحب دی د دکاندارۍ سره سره چې کوم دی ترجمه وکړه ماښام کې راځي ریګولر راځي او هغه ترجمه ماشاءالله د قرآن مجید لفظي ترجمه ټوله وکړه. د هغه سره چې کوم دی سعد دی، د هغه سره چې کوم دی صدام دی، د هغه سره چې کوم دی اسف دی، تحسین الله دی، د هغه سره چې کوم دی سعد دی، د هغوی سره چې کوم دی نور څومره ملګري دي بعضې نومونه چې کوم دی ما ته مخې ته راشي بعضې رانشي خو ماشاءالله ښه محنت یې وکړو او په 4-15 کالو کې هغوی مکمله ترجمه چې کوم دی دا وکړه. داسې حافظان دي دا زموږ سره چې کوم دی حافظ محمد عباس دا د اشرف صاحب زوی دی نو په دې کورنۍ کې دا چې کوم دی اولنی حافظ دی. او دغسې موږ سره چې کوم دی ابدال صاحب دی او دغسې موږ سره چې کوم دی نور شهزاد او نور موږ سره فرمان الله ملو صاحب چې هغه 8 کاله علم کړی دی د هغې نه بعد چې کوم دی حفظ شروع کړی دی او هغه حفظ چې کوم دی پرون تکمیل ته ورسېد نو موږ ډېر زیات په دې باندې چې کوم دی خوشحاله یو. داسې زما وراره خپل د کور هغه حنظله هغه حفظ وکړو نو یو حافظ قرآن چې کوم دی د خپل قوم دپاره نه خپل د فیملی دپاره خپل چې کوم دی د تمام معاشرې دپاره چې کوم دی یو نمونه ګرځېدلی شي که دی په دې حفظ باندې عمل وکړي د حفظ سره چې کوم دی بیا علم وکړي. نو که موږ ټول چې کوم دی یو حافظ ته چې کوم دی محنت د هغه چې کوم دی څه حوایج هغه پوره کوو د هغه حفظ الافزایي کوو نو انشاءالله دا یو حافظ په قیامت کې چې کوم دی د 10 کسانو دپاره چې کوم دی د جنت ویزا د جنت ټکټ چې کوم دی اوکې کولی شي. نو موږ داسې ماشومانو ته چې کوم دی ډېر زیات په محله کې چې کوم دی هغوی ته موږ عزت ورکړو د هغوی حوصله افزایي وکړو او مخ په وړاندې باندې چې څومره د هغوی علمي سفر پاتې دی په هغې کې چې کوم دی موږ د هغوی څه قسمه رکاوټ هغه ختم کړو نو انشاءالله دا به زموږ دپاره باعث خیر الله دې موږ له چې کوم دی په دې باندې د استقامت کولو چې کوم دی توفیق راکړي. الله پاک دې موږ ته په دې باندې استقامت نصیب کړي. الله دې زموږ په دې کار کې چې کوم دی اخلاص پیدا کړي. الله پاک دې قبول کړي او دا زموږ شاګردان دي موږ
قوم ته دا ویو چې موږ الله رب العزت چې کوم دی په دې ډیوټۍ باندې لګولو تاسو خپل بچي را لېږئ انشاءالله تاسو ته به داسې نمونه تیارېږي او انشاءالله ستاسو بچي چې زموږ په لاس کې نو انشاءالله موږ به هم خبرګیري کوو تاسو به هم خبرګیري کوئ چې دا د قوم بچي دی سبا لپاره موږ د دنیا نه ځو نو انشاءالله داسې بچي به زموږ دپاره دویم جوني الله رب العزت ستاسو بچي هم داسې روښانه وګرځي ستاسو دپاره د الله پاک د سرتاج وګرځي او دا بچي د الله پاک د والدینو دپاره د دین او د دنیا د خیر او د عزت ذریعه وګرځي الله پاک د هغوی دپاره د مشکلاتو د حل کېدو ذریعه وګرځي د دې په وجه د الله پاک د تمامې معاشرې ته د ځمکې او اسمان نه د خیر دروازې کولاو کې الله پاک د شر دروازې بندې کړي. ډېره مننه جي. مننه چې تاسو راغلئ او زموږ د پروګرام تاسو کې ورج کو او یقینا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د 42 طلبه کرام د دې مدرسې نه فارغ شو او په دې کې زموږ د قاري صاحب ډېر زیات محنتونه دي او مفتي امجد صاحب او قاري شفیع صاحب هغوی ډېر زیات محنتونه کړلي او د محنت سره سره د طلباو هغه دغه هم کړلی د تربیت هم کړلی او د هغوی مخې ته د چلولو دپاره ډېر زیات محنت کړلی نو په دې منې زه د دې استادانو او د دې طلباو والدینو ډېر زیات ممنون او مشکور یم او ستاسو ډېره زیاته مننه. الحمدلله نن سبا په دې فساد دور کې چې قاري صاحب څومره محنت وکړو په کورونو کې په هر کور کې تقریبا چې یو حافظ قرآن دی او څومره 2 ماشومانو د قرآن شریف دغه وکړو د هغې دپاره شیخ الحدیث محمد ادریس صاحب د هغې د دلته چارسادي نه دلته تشریف راوړی په دې فساد دور کې چې قرآن شریف سره دغه ساتل یو ډېر ګران کار دی نو الحمدلله فواد قاري صاحب ته الله پاک دا دغه ورکه اعزاز ورکړی دی چې د لرې ځایونو نه د ماشومانو دومره د تربیت او دغه کړی دی چې د دوی په نوم پسې خلک راځي خپل ماشومان که دا بګیاړ شو که د کرو شو بره که د دې نه علاوه مارامې شو که الوج نیمکلی شو نو دا ماشومان ټول دلته راځي د دې دپاره دوی ته ماشومان حواله کوي باقاعده طوره. قدرمنو کتونکو په دې جومات کې 2 سلیخه ګلالو ماشومانو په ترجمه او په ناظره او په حفظ د قرآن شریف د ختم سعادت حاصل کړو. یقینا ډېر زیات د خوشحالۍ خبره ده او قاري فواد صاحب یا د هغې ملګرو د دې عزم اظهار وکړه چې په مستقبل کې به هم دغه قسمه پروګرامونه په دې علاقه کې کوو او ماشومان چې دي هغه به تیارو. قدرمنو کتونکو امید لرو زموږ پروګرام ستاسو خوښ شوی. تر بل پروګرام پورې ستاسو نجات غواړو. ولله په امان.